أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم الله د کافرانو حال ذکر کوي چې برابر د پدوی باندې کته د عذاب نه یریو کنه یری ولا یؤمنون دوی ایمان نه لري. په دې آیت کریمه کې هم قاضي صاحب سو تحقیقات ذکر کړي او به ترکیب ذکر کړي. فرمایي ترکیب دا ده چې دا سواء علی تر اخره چواله دا مرفوع ده او دا خبر ده د پاره د ان الذی کې د ان د پاره ان الذین کې الذین کفروا دا اسم د پاره د ان ده او اسم د ان منصوب او سواء علیهم دا خبر د پاره د ان ده او خبر دا مرفوع وي. بیا کله دا سوي چې دا خبر مرفوع ده لفظا معنا دواړه او یا دا مرفوع ده صرف معنا او محلا. هغه دا چې په دې کې دوه ترکیب کولای شي. یو ترکیب به داسې وکړي چې سواء دا مصدر په معنا د فاعل سره ده او انذرت دا په مصدری معنا سره دا فاعل ده د مستوی د پاره. نو سواء په معنا د اسم فاعل سره صفت ده مستوی او انذرت دا ولا فاعل ده. نو معنا دا شولا مستوین انذارک و عدم انذارک. مستوین اسم فاعل شو، انذار او عدم انذار دا ولا فاعل. دا اسم فاعل د فاعل سره چې راواخلي خبر دا پاره د ان ده. په دې وخت کې دا مرفوع ده خو صرف محلا په محل د رفع کې ده چې خبر د ان ده. ولی پخبل لفظا دا ذکر نه چې دا خو اسم فاعل ده او رسو سیز ولا فاعل ده دا محلا رفع ده. دویم ترکیب په دې کې کولای شي چې دا لفظا او معنا دواړه مرفوع کې دا سواء دا خبر مقدم کا او انذرت دا ولا مبتدا مؤخره کا. نو مستوین علیهم سواء علیهم انذارک وعدم انذارک. انذارک وعدم انذارک دا مبتدا مؤخر ده او سواء ولا خبر مقدم ده. اوس دا چې سواء تا خبر کو نو دا مرفوع ده. انذارک مرفوع ده لفظ کې مرفوع ده او مجموعه چې را جمع کې نو خبر ده پاره ده ان ده. نو بیا محل د رفع ده. نو بیا لفظا معنا دوانه په دې کې رفع رااله. دا دوه ترکیب په دې کې کولی شي. نو ده فرمایی دا ترکیب خبر ان دا خبر دا ان ده و سواء او سواء تک اسم بمعنى الاستواء. دا اسم ده په معنا د استواء سره ده. نوعت به کما نوعت بالمصادر. کله چې دا سواء تا خبر کو نو دا خبر نه حقیقت کې دا نعت وی د مبتدا د پاره. کمزه کې چې تا خبر کو دا خبر نه مگر دا نعت وی د پاره د اسم د ان. تچوي زید قائم دا قائم خبر د زید د نو دا صفت د زید نه ده. دا قیام صفت د زید د پاره. تچوي زید آکل دا آکل خبر ده او دا خبر چې کنده ولی صفت د زید نه ده. ته صفت لغوی ویل شي. لہذا دا سواء دا صفت شو د پاره د الذی هغه اسم. نو په دې ظاهری اشکال ده چې دا سوا خو مصدر ده او مصدر چې کوم ده دا حملی نه په الذی موصول باندې او طریقه دی چې صفت د شی خدا حملی. نو د جواب کې دا صفت ده صفت لغویه ده او حمل داسې ده لکه څنګه چې حمل د مصادر راځي او دغه مصدر حمله دیش. کله دا صفت راشي لغوی لکه دې ترکیب کې سواء دا صفت د الذی ده خدا صفت نحوی نه ده ځکه دا خو خبر د ان ده. البته دا صفت لغوی ده ځکه چې خبر دا حقیقت کې صفت وی د پاره د مبتدا دا صفت وی د پاره د اسم د ان. دا لغوی صفت ده او چې کوم دا مصدر صفت راغلی او دا صفت نحوی وی دا غیر د مثال ذکر کوي سواء بیننا الی کلمه سواء.
نو بیا فرمای استوا دا نعت دی او چې دا نعت شنو نعت څنګه دی نعت نحوی نه دی ښه ځکه دا خو خبر دی خو دې خبر ته نعت ویلی شي دا نعت لغوي وي کما نعت بالمصادر څنګه چې نعت کولی شي مصدر باندې الله فرمایلی دی الی کلمه سواء بیننا په دې ترکیب کلمه موصوف دی او سواء دا ول صفت دی او دا صفت نحوی دی دلته سواء مصدر رالی صفت د کلمې رالی صفت نحوی رالی سواء دا مصدر دی دا صفت د الذی دی اگر چې صفت نحوی نه دی صفت لغوی دی رفع دا سواء مرفوع دی ولی پدې کې دوه ترکیب متا تکول دا مرفوع دی بانه خبر ان دا خبر د ان دی وما بعده ما بعد دنا مرتفع به دا پدې سواء سره رفع ملو شوی د علی الفاعلیه نو سواء مصدر په معنا د فاعل مستوین او رست انذارک و عدم انذارک دا ولا فاعل اسم فاعل سره د فاعل نه خبر د پاره د ان دی بیا دی وخت کې مې ته وی چې دا مرفوع دی محلا او دا مرفوع نه دی لفظا ځکه دا اسم فاعل صيغه ده کانه قیل یا داسی ویل شو ان الذين كفروا هغه کسان چې کافران دي الذين كفروا اسم د ان شو مستبن عليهم انذارك وعدم مستبن عليهم دا سواء معنی اسم فاعل سره شو مستبن او انذارك دای فاعل شو نو مرفوع شو په مستبن سره ځکه دای فاعل دی دویم ترکیب او بانه یا دا چې کوم دی خبر دی لما بعده دا سواء مرفوع دی دا خبر د پاره د ما بعد دی او ما بعد مبتدا ده به ترکیب دا دی ان الذين كفروا انذارك وعدمه سيان عليهم دا سیان دا خبر دی اوس مؤخر کو دا سواء تعبیر دی نو انذارک و عدم انذارک سیان علیهم دا په دوی برابر دي دا چې کوم د دوه ترکیب ته وکړو تا ته فرق ذکر کوو چې په دویم ترکیب کې دا لفظا محلا دوانو کې رفع ده اول کې صرف محلی رفع ده والفعل انما يمتنع سرا په دې ترکیبونو باندې یو درې اعتراض وارد شول دا اعتراضونو نه جواب کوي دا ډوبنه اعتراض نه جواب کوي حاصل دا د چتا دا وې چې سواء یا معنا د اسم فاعل سره ده او انذر ته دا د فاعل کو او یا دی وې چې دا سوا خبر مقدم ده او انذر دا مبتدا مؤخره ده کته وت فاعل وای په یو ترکیب کې کته وت مبتدا وای په دویم ترکیب کې دوه صورتونو کې دا فعل ده او فعل مسند الیه نه واقع کیږي او تا فعل مسند الیه واقع کو دا انذر دا فعل ده فعل مسند الیه نه واقع کیږي او تا فعل مسند الیه واغستو اول ترکیب کې د فاعل وګرځو او دویم ترکیب کې د مبتدا وګرځولا او فعل مسند الیه واقع کیږي نه وجه ولدی چې مسند الیه به هغه شی چې هغه مستقل وي او فعل غیر مستقل ده ځکه فعل دا مرکب ده د حدث نسبت زمان نه او دا نسبت پکې غیر مستقل ده مرکب د مستقل غیر مستقل نه غیر مستقل وي د فعل غیر مستقل ده او غیر مستقل مسند الیه نه واقع کیږي او تا دلته مسند الیه واقع کو دا یو اعتراض ده دو اعتراض په نور مخکې دا غنه جواب کوي د جواب کې ول فعل سره حاصل د جواب دا ده منو چې فعل غیر مستقل ده او فعل غیر مستقل دا په معنا اصطلاحي سره چې کله د فعل نه معنا اصطلاحي والی حدث نسبت زمان دریوانه جمع کړو دا دریوانه چې جمع کړل اوس دا معنا اصطلاحي د فعل دا او دا اوس غیر مستقل ده بلې دا فعل په معنا لغوي سره چې دا ذکر د کل مراد نه جز چې صرف حدث معنا والی حدثی دا خو معنا مصدری وی معنا مصدری دا معنا اسمی وی نو بنا په دې باندې کمانا لغوي وارد فعل نه چې هغه حدث دی دا مصدر وی دا اسم وی بیا دا مستقل دی نو حاصل د جواب دا شو چې ستای اعتراض بواردو کدا فعل په خپل معنا اصطلاحي سره وي بلکې دلته فعل په معنا اصطلاحي سره به معنا مصدری سره دی او معنا حدثي سره دی او معنا حدثي دا معنا اسمی مستقل وی نو کې فاعل ګرځي د مستوید د پر اومټیک دا او کو ته مبتدا وای نو اومټیک دا
والفعل انما يمتنع الاخبار عنه فعل دا مخبر عنه نه واقع کیږي مستند الیه نه واقع کیږي او په کوم وخت کې اذا اريد به تمام ما وضع له کله چې د فعل نه مراد معنا تمام موضوع له وي تمام موضوع له معنا اصطلاحي دی نه والی اما لو اطلق او که اطلاق د فعل وي او اريد به اللفظ او مراد هغه سره صرف لفظ شي ومطلق الحدث او مطلق حدث واغستې شي المدلول عليه کم چې په دې باندې فعل اصطلاحي دال دی ضمنن دا حدثي معنا پکې ضمني د علی الاتساع په طریقې د مجاز سره چې ذکر د کل دی چې معنا حدثي اصطلاحي او مراد نه جز چې حدث دی دا مجاز په هو کل اسمي به خدا لفظ د دې کلمې او دا راګه دا مطلق حدث دا مستقل وي په شان د اسم پر اضافه و اسناد الیه په اضافت کې هم او په اسناد کې هم فعل چې څنګه مضاف الیه واقع کیږي نو دا معنا حدثي مضاف الیه واقع کیږي څنګه چې فعل مستند الیه واقع کیږي نو دا معنا حدثي مستند الیه واقع کیږي دا مستقل ده د دوام د لپاره مثالونه لکه دا قول د الله دی اذا قيل لهم امنوا قيل دا صيغه مجهوله ده امنوا دوله نائب فاعل دی نو اوس اعتراض هم دا واردېږي چې امنوا خدا فعل دی او فعل چې کله مستند الیه څنګه واقع شي دا نائب فاعل څنګه واقع شي نو تاسو ته جواب کو چې ذکر د فعل وی او مراد نه لفظ واخلې لفظ په اسم دی اذا قيل لهم امنوا کله چې دې ته ویل شي لفظه امنوا لفظ د امنوا تاسو امنوا لفظ د امنوا ته ویل شي او دا لفظ د امنوا دا اسم دی نو کدا اسم نائب فاعل د قیل شي نو کې دی شي ځکه چې اسم مستقل وي نو او دا رنګه معنا حدثي واخلې لکه دا ترکیب یوم ينفعو یوم دا مضاف دی ينفعو تا ينفعو مضاف الیه دی او مضاف الیه خدا خاصه د اسم وی دلته خو فعل مضارع ده نو تاسو نه جواب کو چې دا به ال مضاف الیه نه واقع کېږي چې مراد د فعل نه معنا اصطلاحي وي دلته ينفعون مراد فعل اصطلاحي مراد نه دی بلکې فعل لغوي مراد دی چې هغه نفس حدث دی او نفس معنا حدثي مستقله ده يوم ينفع معنا النفع مصدر سره الصادقين صدقهم د دې لپاره بل مثال لکه دا قول دی تسمع بالموعدي خير من ان تراه تسمع بالموعدي خير من ان تراه او ستغرف قدره ان فتح فاه ویلې شي چې کوم دی یو سړیو دا ډېر صفات کېدا او دا موعدي نومو چا په خوش اخلاقی باندې او چا په بل سین باندې صفت کو یو سړی دا صفاتونه وورید نو د پس روان شو یره دا سړی قابل د لیدو دی نه چې ورله مخامخ چې کوم صفات بیانېدل نو هغه صفات پکې دغه نه کتل ما خو دا به دومره غټ سړی چې کوم د غټ جسم به دا به غټ پټ کې تړلې دا خو یو خار وچانه سړی دی نو هغه قدر هغه چې کوم د پړه کې را نه لې نو دخلین اچانک دا وتل تسمع بالموعدی ستا اوریدل د موعدی خبرې چې اورین دا اوریدل خیر دا غردی من ان تراه د دینه چې تی وینه خلق صفاتونه کوي خلق ډیر عظمتونه ذکر کوي بس د اوریدل باندې اکتفا کوا او چې دی ولید نو کې دی شغل دل به هغه انداز باندې نه چې څومره ستا پړه کې قدر چې دای دخلین اوته نه غوورید هغه ورته وې ستعرف قدره ان فتح فاه ته چې کوم د پړه کې مایوس کېږه ما ته چې کوم د زما سره خبرو وکړه چې ځل زما خلق لوشي نه بیا به تقدر کو پیژنې ښه قدر خو یوازې په جسامت خو نه قدر خو په قدر او په باډې باندې خو نه د انسان قدر او قیمت په پوهه او په عقل او په سنجیدګۍ او په علم باندې وي مثال پتاور عبد الله درخواستي صاحب څومره عالم نو څومره دنیا د غي صفت کو ویلې شاغه د بدن نه دومره کوچو چې پټاګه کې باکې ناستو نه لاندې د خپې نه رسیدلې اوس یو سړی صفاتونه اورېدلې دي رجی دا خدا سي شیخ الحدیث ته او دا حافظ الحدیث ته او دا بولان هغه په لکه یو تصور جوړ کړی دی چې دا به دومره غټي دومره به سوري وي دومره به پیړي او یو پنځل لسګه به پټکی او دا به داسې بلاټي او دا به پلاټي اچلان هغه وچ کلاس سړی وړي مړه ماوي ته دا خو ته یو کچ وچ کلاګي نو دیني هغه خو ذهن ستا جدا جوړ شوی کړه اوس چې کدا شان ستا ذهن ترانه نو تک شانته د په ذهن کې داسې نو هغه ته وې ستعرف قدره ان فتح فاه خلک داسې سوچونه کوي کنه
نو مخکې چې طالبان حکومت اغستی نو دی محتمیم صاحب ته نو زمون هغه چې کنه قاسم مولوي صاحب زما مو سره دا چې لاړ شو نو دلته بل یو مولوي صاحب د چکه سر ډېر مشر عالم سپینګری نو هغه خبره شو چې هغه ته ډېر نیک سړی او زمانه یو د چې ډېر زین یو ځل دلته د الوچو باغ ودی ځکه دا چې اخوا چې کم دغه پکې دي کنه اوس چې پکې دا لفتا او دا غونډه الوچو باغونه دي چې غونډه الوچي وي نو دغه وخت هغه الوچي والی او دا زیر ډاک د سپروتو نو زم اچانک د سې ډاک پټي ترالم او دغه ځکه قاسم مولوي صاحب ولاړ دی هغه مشر شیخ صاحب ولاړو درې ولاړو ستړي مشي کول نو هغه شیخ صاحب تاسو کو د قاسم مولوي صاحب نه نو چې کله به زو کابل ته کنه نغې خبرې زم ولاړم نو بیا ورته هغه بل مولانا صاحب چې زمزم چې هغه پاتې نشي را سلاړ شي زمانه یو تا واغسته کنه نو هغه دا خیال نو زما خامخ نه پیژندل زما دویم کال د درس غالبا نو قاسم مولوي صاحب ماته وکتل ناغه ته ولدا دی یا غلې شوی او جدا دی دا خیال چې ما سره په درس کې مې بزیوا حمدالله او کنزی اخیرو بوسویل اکبری و غټ کتابونو ناغه دا خیال چې دا کتابونه پڑھاوي خو ته به غټ سپینګیره سړی به یو دونه به پټکی او زما خو ټوټل 23 سالو مرو لګه شانیو کچا وته کیره وکنه نه چې هغه ماته خدا او مولوي صاحب د ناغه ته ناشنا ښکارا کړي دا خپل سوچ پر شانتي کړي و دي خواته چې ماته یې به خندل یو بهر کې بیا سفر کې ډېر خسړې و عجیب طبيعت یو کنه هغه طبيعت دا چې د مازیګر نه پس بچا سره ملاوي دا بس خپل عبادت وکاو او هغه شانتي بچا کم ده محتمیم سے بزمو سره کمره کې او هغه کمره بیلاوه دې جلال آباد ته چلاړو نو بیا صدارتي چې کوم د گورنر هاوس دی هلته ملګرو بوتلو بیا شپې یو ځان له کور نه او کور یې متوزګار کړو نو موږ عام استادان یو غټه کمره موږ په هغه کې یو قاسم مولوي صاحب وزو دغه چې کوم دی ګل نصیب خان صاحب نور هم داسې مولیانو مصطفی مولوي صاحب یو دوه د پېښورو نو موږ په غټه کمره کې او ته ځان له کچه کوم ما دغه کمره یو کټ پکې به دغه کمره کې بس مازیګر وروسته بیا هغه ته به ناست خپل عبادت وکړو محتمیم صاحب اخوستانه پورې زموږ سره بیا ماسخوتن وروسته بله کمره کې وله بیا ځای برابر کړو بیا موږ قاسم مولوي صاحب ته چې بابا یوازې دی نو ته ورسره ومالته ارام وکړه هغه یوازې دی بیا چې کابل ته لاړو نو هلته بیا یو هوټل کې راځای دا وکړو نو هوټل کې ډېر زیات میلمانه وو نو موږ له صرف یو حال راکړو نو چې یو حال یې راکړو چې کوم دی نو هغه حال غټ و غونډ دپاره بیډونه هر څه پکې سیټ و لوی حال و غونډ استادان دپاره پکې هر څه برابر و خو لکه حال خو یو نو هغه مولانا په طبیعت باندې بوج و که نه ځکه هغه په حال کې موږ سره وخوشحال مازدیګر چې شو چې کوم دی نو هوټل والا راغی وایي چې د یوه کمره تاسو له بل هم درکوو یوه کمره بیله چې راکړه چې کوم دی نو بس هغه ویل چابي ماله راکړه مثلا چابي هغه واخېسته هغه لاړ که نه ازم نه بیل شو نو بس هغه کمره کې به عبادت کوو ډېر نیک سړی اوس وفات شوی دی نو کابل نه لاندې ماسپښین ټیم و ډوډۍ هم خوړله سورو بیا ورته که ساعت هم ډوډۍ خوړله نو دوه استادان ناستو نو موږ هغه په یو لوښي باندې ناستو نو سهار هم چې څکلی و ماسپښین 3 بجې بیا ډوډۍ خوړله نو ښه سم وږي شو نو زه سم وږی شوی یم هغه وخت خو زه هلک ومنو هلک والک سره ډوډۍ خوړلی شي بوډا چې بیا خو نه شي خوړلی او زما هغه په یوه کاسه باندې ناستو نو ما هغه ته ډوډۍ ماتوله وه داسې مرکوله ما چې دی ډوډۍ وخوري هغه څه لږه شانتي وخوړله نوره بس وایي نه خورم نو ما ورته چې تاسو وخورئ بس نه خورم بیا ما ډوډۍ خوړله خو هلته هغه راسه ناست و نو چې هغه زه لږ اودس کوم ته ډوډۍ ما پټه کړه ته پاسه کې زه ډوډۍ وخورم او که اوسه پورې خو تا نه درکوله ته اوس چې ته پاسه چې موږ ځان ډوډۍ وخورو که نه ډېر عجیبه سړی و نیک سړی و چې کوم دی بس هغه کمره کې به ځان له ماښام چې مازدیګر به شو کله ماسخوتن بیا پسې ډوډۍ موډۍ ورکړی به واخېسته که ډوډۍ به م ناغېستله بس هلته به خپل عبادت بیا کوو ښه جي نو هسې هغه پورې چې کوم دی نو هلته پوه شو که پلان کې وي ښه دی دی نو هغه په خپل ذهن کې به جدا سوچو چې کوم دی چې دا مثال غټ کتابونه پړوي خو دا به غټ مولوي صاحب وي نو تسمع بالمعیدین نو دا ویلی شي هر هغه ځای کې چې ستا په ذهن کې د یو سړي جدا یو شکل وي یو لوی چې کوم دی مجسمه یو عظمت او چې مخامخ وګوري بیا هغه شانتي دی نو هغه واقعات په ډه کې لږ کم شي نو بیا وایي تسمع بالمعیدی چې ته واورده معیدي خیر دا اورېدل غوره دي من ان تراهو نو هغه ورته وی یوازې په دې اکتفا مه کوه ستعرف قدره ان فتح فاه
تبع قدر دو پیجن هو کده خلق لو کته خبرې مو ورکانو بیا به تا قدر معلوم شي. خجی دلته تسمعو دا مبتدا دا و خیر دی ولا خبر دی او دلته په فعل مضارع مبتدا واقع شو مستند الیه نو جواب ته عمده دی چې دلته معنا حدثی مراد ده صرف معنا مصدری مراد ده سماعک بالموعدی خیر من ان ترى. دا اعتراض چې فعل مستند الیه نه واقع کیږي دته نه جواب وکړو. اوس بل اشکال پیدا شو چې ارکلا انذر دا فعل دی او مراد دینه معنا مصدری او حدثی ده نو بیا الله جل جلاله دا معنا مصدری و دینه ذکر کوله چې فعل ذکر کې او بیا د دینه معنا مصدری اخلي معنا حدثی خو ډایرک معنا حدثی به ذکر کړي وردا فعل سره ذکر کو چې فعل ذکر شو ته تر معنا حدثی علي د جواب کې و انما عدلها هنا عن المصدر دلته عدول کړی شو د مصدر نه ال الفعل او فعل ذکر شو بیا د فعل نه معنا حدثی ولی لما فيه ذکر پدې کې من اهام التجدد پدې کې اهام تجدد دی نو معنا دا چې دلته اشاره د تجدد ته سواء علیهم برابر ده پدې باندې انذار ستا نو دا انذار فعل ذکر کیږي د لپاره چې تو وخت په وخت بیا 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 دوی ایرایي دا تجدد ته اشاره ده نو ذکر فعل ذکر شو اگر چې موږ ته مراد واغستو اسم خدای دلته ذکر کوي ایهام او دا سینه ذکر کوي چې پدې کې لما فيه من التجدد د سینوي بلکې قاضي وی لما فيه من ایهام تجدد دا ایهام ته کې سیوا کوي ولی وجدا د چې تجدد خو به الو چې دا فعل ذکر وي او دا فعل په خپل معنا وي دا فعل ذکر وي فعل په خپل معنا وي د عین تجدد دلته خو فعل ذکر دی خو فعل خو په خپل معنا نه دی پرېخه موږ د اغیر واغست معنا حدثی معنا مصدری نو چې تاسو مصدری واغست په د سره پاتې نشو نو تجدد د کوم ځای نه راغلی خو بیا چې وګورئ نفس لفظ د فعل موجود دی نو چې نفس لفظ د فعل موجود دی نو ایهام د تجدد دی عین تجدد ذکر نه چې فعل من په خپل معنا پرېخه نه دی دلته خو معنا مصدری او معنا وصفی ده خو کله چې تا دا نفس فعل ته وګورئ لفظ د فعل موجود دی اگر چې ته معنا اسم اخلي خو دا نفس وجود صيغه د فعل د سره وهم ایهام د تجدد پیدا کیږي. دا یو اعتراض دا غینه جواب یو دو اعتراضونه په دې باندې نور واردو هغه دا چې الکله تا دو ترکیب وکړه په سواء علیهم کې سواء ته اسم فاعل وي انذر دی ولا فاعل کو یا دې سواء خبر مقدم کو انذر دی ولا مبتدا مؤخر کړه نو معترض وی انذر کې دا حمزه د فرد استفهام ده او استفهام صدارت د کلام غواړي او چې الکله تا انذر فاعل کو او سواء دی مستوی سره کو فاعل مرتبه خو مؤخري صدارت د کلام ختم شو او کدا تا مبتدا مؤخر وایي سواء دا خبر مقدم دی نو بیا د مبتدا مؤخر کړی دا نو بیا چې کوم د صدارت د حمزه استفهامی ختم شو حمزه د استفهام صدارت د کلام غواړي اول د کلام کې راځي تاسو نحوه کې وایي او وجه ولدی چې اوله کې به ذکر اولي چې دا دال د په نوعیت د کلام باندې چې تا ته پته ولګي اول نه پته ولګي چې دا نوع د کلام ور استفهامی دی او دا نوع د کلام خبري نه ده نو حمزه استفهامی صدارت غواړي دوه ترکیبونو کې صدارت ختمي خو کته سواء په معنا د اسم فاعل سره مستوی سره وایي او انذر دا ولا فاعل وایي نو دلته صدارت د کلام ختم شو لفظا او معنا دواړه لفظ کې فاعل مؤخر وي معنا کې فاعل مؤخر وي نو صدارت د حمزه ختم شو لفظا او معنا دویم ترکیب کې چې سواء ته خبر مقدم وایي او انذر مبتدا مؤخر وایي دلته صدارت ختميږي لفظا اگر چې نه د ختم رتبه لفظا ختم شو ځکه لفظ کې مبتدا مؤخر ده رتبه کې ختم نه ده ځکه رتبه کې مبتدا اگر چې مؤخر ده خو رتبه کې مقدمه ده نو په یو ترکیب کې لفظا او معنا لفظا او رتبه دواړو کې صدارت ختميږي او په دویم کې صرف لفظا ختميږي اگر چې رتبه نه ختميږي خلاصه دا شو چې د حمزه صدارت ختم شو یو اعتراض دریم اعتراض په بلدارا پیدا شو دلته سوال کړی شوی دی چې کوم د په حمزه استفهامي او په ام سره انذر ام لم انذر ام لم او قانون دی
چې کوم ځای کې سوال وکړي شي په حمزه استفهامي سره او په ام متصله سره الته علم وی خدای استفهام د تعیین کوي علم وی چې کوم د یو څه شته خدای صرف د مخاطب نه تعیین غواړي چې دا زما علم د دې نه کم مراد دی دلته صرف تعیین غواړي نور علم موجود وي دا د ام د حمزه استفهامي او د ام متصله طریقه دا ده چې دلته علم موجود وي او صرف چې کوم د تعیین غواړي او دلته اول ترکیب چې تا ذکر کو مستوی دلته خو دوه کې برابرتیا رااله دوه برابر دا نه چې کینی ستا په علم شته او ته تعیین غواړي ته دا دوه برابر دي دا دریم اعتراض د دې دریم او دریم اعتراض نه دی جواب کوي فرمایي لما فيه وحسن دخول الهمزه وام عليه دخول الهمزه وام عليه خيسته شو دخول د دې په ولی په خيسته شو نو وجه ولدا دا هر کله چې دا سوا تاسو په معنا د مستوي سره وې او بیا دلته دینا اکثرنا تاسو معنا حدثي واغستله د فعل نه خبره کټ کړه نو دا حمزه استفهامي پاتې نشوله حمزه استفهامي پاتې نشوله نو چې پاتې نشو چې صدارت غواړي نه لہذا بیا فرمایي وحسن دخول الحمزه چې ارکل دا استفهامي پاتې نشوله خشو دخول د حمزه و ام عليه لتقریر معنی الاستواء دا صرف پیدا کوي تقریر د معنی د استوا کوي او تقریر د معنی د استوا و تاکید او تاکید د معنی د استوا کوي او استفهامیت معنی ته ختم شو صدارت نه غواړي او دارنګه تقریر د معنی د استوا کوي او تاکید د دوه برابر د انذار او عدم انذار نو تعین نه غواړي کوم چې دا ام متصله تقاضا وا نو تعین نه غواړي فانهما دا دوه جردتا دا مجرد کړی شو عن معنی الاستفهام معنا د استفهام نه ویستل شو لمجرد الاستواء دا ذکر کیږي صرف استواء د پاره دا سه تجرید ته کوي چې دا د استفهام نه دا مجرد کو استواء ته راوستو دا سه تجریدات چې تراغلي دي دی وی او بل مثال درخی کما جردت حروف النداء څنګه مجرد کولې شي حروف النداء عن الطلب د طلبنا لمجرد تخصیص د تخصیص د پاره راولي حرف ندا تاسو وای صد پر استعمالېږي المطلوب اقباله حرف ندا چې استعمالېږي مقصود المطلوب اقباله مطلوب اقبال د منادای خپل معنا دا و ته د دینه مجرد کې د طلب الاقبالنا او دا صرف تخصیص معنا کې استعمال کتابه کې تجرید وکړو د څنګه چې الته تجرید کوي شو دلته مونږ دا استوا معنا تراوستو د استفهام معنا نه مجرد کو مثال د دې چې دا د طلب اقباله نه مجرد شوی او صرف مراد نه چې کوم دی تخصیص ولکه دا قول اللهم اغفر لنا ايتها العصابه یو سړی دعا کوي نو د سیوی اللهم اغفر لنا الله موږ وبخي دا لنا موږ وبخي دا سوق دي دینه سوق مراد دي نو د دینه مراد ذکر کې ایو دلته حرف ندا حذف تا یا ايتها العصابه الله موږ وبخي نو یا ايتها العصابه دا ډله مراد الله دا ډله وبخي هل کړه خبره دلته یا حذف دا خو ته ورته راو بسیا اوس یا خرازی د پاره د مطلوب اقبال او دلته مطلوب اقبال یا نه استعمال شوی دلته تخصیص د پاره استعمال شوی دا ته چې اللهم اغفر لنا الله موږ وبخي دا لنا کې څوک مرادي چې موږ وبخي دا د یا د پاره د تخصیص شو چې مراد زما تقدل چې دا موجود کوم کې ناس دیو یا ايتها العصابه خاص دغه جماعت څنګه چې په حرف ندا کې تخصیص وکړې شو مطلب اقبال نه خبر رااله او دا د پاره د تخصیص استعمال شو د قرنګي التا حمزه استفهامي د استفهام نه مجرد شو صرف استوا د پاره استعمال شو نو صدارت کلام نه واړي بل انذار بس